نسکی زمون دا کاری تیغ سیب تلاوت کو دق شان کلی قاری دی الله دې دیو موږ داسې الله دا کاری سیب چې دا مهنت کوي خدای دې بچو سره الله جزای خیر ور نصیب کړي الله ځوان دې بالکل نوجوان دې خدای ځواني استا کلا او مدرسې ته وقف کړي دا الله پسوانه کې برکت واچي الله د قوم بچو سره مهنت کوي بخپل ځان یې خوشاله کوي بخپل کور یې خوشاله کوي بخلا توت مان دې مساتي د مصیبتونو آفتونو نه مساتي دې کوم خلکو چې خدای دې لدازه ور کړی دې خدای دا خو ناشنا غټه قرباني کړی دا والله کو زه په خپل وای ماته خو ګران نخکاری په دې غټه سینه ده الله جزای خیر ور نصیب کې په دې بچو یې خوشاله کې دل دې بدلی ور نصیب کې او څومره بختور دی خدای چې دا دومره ډیر ماشومان او د اتیا سل ماشومان د کور درادي او په دې پاک جو باندې ستاسو دا کلام وي او د کوي خدایا د دې برکات په دې کور او محله باندې نازل کې د دې ماشومان په کورونو باندې نازل کې الله دا څومره بچی دا کامیاب او کامران کې دا نیک عمل صالحه کې باقیات الصالحات الذکاری سے تور اور مور بلار دا پارو گردے العالمين انك حميد مجيد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت اهل الثناء والمجد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منات ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا قوي القادر المقتدر قوّني وقلبي يا قدوس يا سبوح يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينا اللهم اجعلنا كما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل خير عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا واغفر لموتانا اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل ذنب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله زمن گناهنا معاف کی الله خطاګانې قصورنا معاف کی الله مشکلات او پریشانې ختم کی الله زمون دراجمه کېدل په خپل لوی دربار کې قبول کړي د قاری صاحبانو طالبانو صاحبانو قارانو صاحبانو قرآن پاک لوستل ترې خلکو د اورېدل په خپل دربار کې قبول کړي الله دا ختم زمون په خپل لوی دربار کې قبول کړي د قرآن پاک په یو حرف چې کوم ثوابونه ته وعده کړی ستا حبیب په خپل باندې خدای هغه موږ او دې تر نصیب کړي د قرآن پاک برکات را نصیب کړي الله قرآن سره جند او مرګ را نصیب کړي الله د قرآن علم او عمل را نصیب کړي الله د خپل کلام سره صحیح محبت را نصیب کړي الله دا کلام د دې د زده کړې توفیق را نصیب کړي الله دا کلام په دنیا کې الله زموږ لپاره کامیابی او په آخرت کې د خلاصې درجه جوړ کړي الله دا موږ ناراضي شي الله دا څومره مجمع موږ د خپل رضا اعلان کړي چا څه مشکلات کی مشکلات ختم کی چا څه پریشانی دی پریشانی ختم کی الله زموږ حاجتونه د لوی خدانونو پوره کی څونه مریضان دی په دې مجلس کې بکورون کې الله صحت ور نصیب کی خصوصا زموږ اداکاری ضیاء الرحمن صاحب دی ضیاء الحق صاحب دی چې د افغانستان دراغلی دی او کینسر دی او سخت بیمار دی اپریشن وته کړو ګردې تی وستا ترخه نور اوس دی بل اپریشن دی او ډاکټرانو وته وی چې د کینسر هغه جراثیم ټول وجود کې خارج شي الله غډیر خپل قاری دا تلاوت چې تاسو ورسې چې دا کاری تیغ سیب تلاوت کو دقه شان خپل قاری دی الله دې دیو موږ داسې بیمارو نو ساتي الله غل صحت ورکه خدایا بیماریم تراولي الله صحت هم تو ورکه الله غل بدد په بیماری باندې خو په خپل دومره خپم الله هغه بهترین قاری دی 17 قاری دی خپل عالم دی وجب کې یو اثر دی خدای د جمعه او استاد کلام خدمت کوي الله د خپل بکلام په خاطر روح کی د خپل خپل لاړې دوی کی الله څومره مریضان دي په دې مجلس کې یاره دې کورونه کې بیماری دي الله ویله صحت ورکړي د خپل خپل لاړې دوی کی الله مونږ ټول دای سخت بیمارونو ساتي لا علاج بیمارونو مساتي مصیبتونو آفتونو مساتي حادثونو مساتي
دشمنون مساتی الله ته زمونږ نگهبان شي الله ته زمونږ محافظ شي الله ته زمونږ حامی او ناصر شي زمونږ څومره مسلمانانو پات شي زمونږ مخ کې الله د کاری سي والدین دي د دې د خپل دوست کاریو دې چې دې ډېر تعریف کو چې دې نیک سلوک دې زمونږ د مشرانو کشرانو مړو سره مغفرت نصیب کړي د مجلس کې څوک دې دغه مور پات شوی دا یا پلار یا مشران یا کشران الله په ټول مغفرت نصیب کړي الله د ګور د سختونه او ساتي الله د قبر د عذاب نه ساتي الله د رحم او د کرم او د فضل معاملې وسره کې الله انسان ډېر محتاج دی چې خدای کفن او تواجه نشي خور پیغمبر شي بیا صرف ستاد رحم محتاج دی الله د رحم معاملې دې مړو سره کې الله مونږ ته تسپارل دي الله کریم زموږ د عقیده د غلطه بردخ ژوندۍ د غینو پختونه کیږي الله دا قبرو د جنت باغچې جوړ کی او تو سره د رحم د کرم او د فضل معاملو کی الله مونږ هم څنګه مرګ مړ نه دی وروړه خدای سبا بیګا مرګونه دي نه پسوان او نه په بوډا باندې نه په روغ او نه په ناروغ الله مونږ ته مرګ نه مخکې د مرګ تیاری توفیق را نصیب کی الله د نیک عمل توفیق راکړي الله توبه توفیق راکړي او الله غ توبه بیا قبول کی الله د اسلام ژوندۍ را نصیب کی الله د عزت ژوندۍ را نصیب کی حلال برکت والا سہولت والا عزت والا روزي را نصیب کی الله د عزت د چوند او د مرګ نه مساتي الله د بی حیا د مرګ او د جن نه مساتي الله د ایمان د مدینه طیبه مر را نصیب کی الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکي الله د مسلمانانو د نگهبان شي الله عالمان شي دان کیږي ویني تویږي خدای د مو استاد محترم شي حسن جان بیا د مادي محترم او استاد محترم زما مولانا سمولخ صاحب رحمه الله شهید او داغه د خپل بچي الله او بیا ستا په کور کې د ماکی کیږي الله د مسلمانانو ویني تویږي خدایا زموږ د مسلمانانو عالمانو مساجد او مدارس او سوکم چې وی چې لا اله الا الله کو مشرق او مغرب کو جنوب او شمال کې دي کو پاکستان کې دي کو افغانستان کې دي کو سوریا شام او لبنان او کشمیر کې دي الله تی نگهبان شي تی محافظ شي تی حامی او ناصر شي او تی مددگار شي الله د پښتنو په حال باندې خصوصي رحم وکي الله زموږ د حالات داسې بل طرف ته روان دي خدای موږ د خانه جنگ نو ساتي الله موږ ته امن را نصیب کړي الله د ایمان نه پس له نعمت امن دی الله موږ د بکورونو کې په جماعتونو کې مدرسو کې دکانونو بازارونو کې امن راکړي الله موږ د بدم نه نو ساتي بیا امن نه مساتي د ماکو مصیبتونو نه مساتي د خانه جنگ او جنگونو نه مساتي الله خپل زندگی او د دین او دینداری را نصیب کی الله د خپل نوجوانان ناس دی الله دی دیندار کی دی په دین باندې خپل کی دی په دین باندې ماین کی په قران باندې ماین کی د قران محبت ور نصیب کی الله خپل محبت ور نصیب کی پسینو کې د رسول الله مبارک محبت واچه په جند او په صورت باندې پیغمبر علیه السلام یا الله سنت باندې دی مزین او خپل کی الله د پیغمبر علیه السلام اتباع سنت موږ درا نصیب کی خپل صحیح محبت را نصیب کی ناسم رسپنګری مشران ناس دی الله روح صحت ورکی الله دی لجن ورکی په کورونه کې څومره زموږ تور سره دی الله د حیا صادر وتا واچي داوی د خدمتونه روزي د پښمنی خدمت او ماقام په خپل دربار کې قبول کی الله زموږ د حاضرین داسې بکاوه کې ودی کی الله موږ ټول حج بیت الله ته روبلې الله د رسول الله مبارک روزي ته روبلې الله موږ ټول حاجان کې ټول معتبرین کې الله داسې په جنت کې ودی کی الله دا کاری چې دا مهنت کوي خدای دې بچو سره الله جزای خیر ور نصیب کی الله ځوان دی بالکل نوجوان دی خدای ځواني استا کلا او مدرسې ته وقف کړی دا الله پسوانه کې برکت واچي الله د قوم بچو سره مهنت کی بخپل ځان یې خوشاله کی بخپل کور یې خوشاله کی بخپل بچو یې خوشاله کی الله توت مات نه مساتي د مصیبتونو آفتونو نه مساتي د کوم خلکو چې خدای دل راځي ور کړی دی خدای دا خو ناشنا غټه قرباني کړی دا او الله کو زه خو بخپل وای ماته وګړه نخکاری په دې غټه سینه دا الله جزای خیر او نصیب کی په دې بچو یې خوشاله کی دل دې بدلی ور نصیب کی او څومره بختور دی خدای چې دا دومره ډیر ماشومان او د اتیا سل ماشومان د کور درادي او په دې پاک جو باندې ستاسو کلام وي او د کوي خدایا د دې برکات په دې کور او محله باندې نازل کی د دې ماشومان په کورونو باندې نازل کی الله دا څومره بچی دا کامیاب او کامران کی دا نیک عمل صالحه کی باقیات الصالحات الذکاری سے تور د مور پلار د پاره وګرځي نن سبا یو مسله زموږ راغلي د پښتنو خاص کر د افغان مهاجرین خدایا ډیر په مشکلاتو کې دی الله هیڅ نه پويږي نه دوی نه منګه چې څوک خدایا دلته عمرونه تیر شو الله دلته جندونه تیر شو مرګ لګیا د سو قرآنی یا سمن سبي دي هر څوک چې دی خدایا کار یو کې بدنامي کې بل الله دا مشکل د دیو زمونږ آسان کی
الله په دې ملک افغانستان او پاکستان کې امن راولي دې خپل کې مين او محبت پیدا کړي او الله څومره خلک دي خدای دا ملکونه جنگي مسلمانانو پښتانه جنگي او د موږ ویني توي الله هغه چې کم خلک دي کم څوک کوي او کوي منسوبي دي الله په خپل سپېړه باندې وي الله تباہ او برباد کړي الله نیست او نابود کړي الله نسلونه ختم کړي اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل اقدامهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم ارسل عليهم حجاره من السماء كما ارسلت على اصحاب الفيل فجعلتهم كعصف ماكول الله دا موږ راضي شي ټول مسلمانان دا راضي شي دا یو بیمار د پاره دی لیکلي د دوی والدین بیمار دي ورکه دا الله روح صحت ورکي الله بیماری مستانه نعمت ته الله ګناهونه معاف کوي او نیکي ورکي خو من کمزوري دا مجلس کې خدای دا خلک ستا په در باندې ناس دي را دوه دني مګنټي او شي الله دې د پاره ناس ته خدای چې دا مونږ او دوی مونږ ټول ستاره در فقیران الله مونږ ستاره در او درشق سوالګریو الله دې خپل در نه د خپل کلام دا ختم دی شو جمعه مبارک شپه دا الله د رمضان مبارک شپه دا الله مونږ ته جوړې واپس وکي الله مونږ د خپل در نه یا الله ته جوړې او ته لپاره واپس مکي الله دنیا او آخرت خیر را نصیب کړي د دنیا او آخرت د شر نه مساتي الله ټول نه مخکي الله مونږ ته هدایت راکړي او الله بیا مونږ د خپل رضا اعلان وکړي الله زمونږ نه ته ناراضه مشي الله کریم زمونږ نه خفه مشي الله مونږ ته نه الله مونږ ډیر ګناګار یو دا جبا دا وګنا دا سترګي او لاس او په الله ته زمونږ مهربان الله زمونږ تخبل الله مونږ سره د خپل مؤمن جاته مینه کې او مونږ ته خپل ساګه نم جات نږدې نو الله مونږ ته په قهر نشي الله مونږ ته په غضب نشي الله مونږ د خپل سپیړو نو ساتي دنیا او آخرت کې د خپل عذابونو نو ساتي الله د اسلام ژوندۍ د ایمان د مدینه طیبه مر را نصیب کړي الله ځن کده را روان دي خدای مرګ په سر ولاړ دي سخت راته آسان کړي قبر کې وسلو خدای سم امر سره دي کی طرف ته خوري ګس طرف ته خوري د خور بالغ اخور برابر دي انبار شي الله دا قبر راته آسان کړي د قیامت سخت ورځ د الله من سره به هیڅ دي سرتور سر په بلخ په او بربند ملا بستا په دربار کې ولاري والله د قیامت سخت ورځ مونږ ته آسان کړي خدای خلق به مور او پلار به بچو نه تختی او بچي به د مور او پلار نه تختی او رور به درور نه تختی الله یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ شفاعت کوي یا الله شفاعت نصیب کړي پولیس رات آسان کی الله لاند جهنم نه مساته او جنت الفردوس کې مونږ ټول یو دی الله مونږ اهل عیال سره استادانو شاګردانو مقتدیانو دوستانو او خصوصا زموږ اهل خیر دی الله مونږ ټول په جنت کې یو دی الله دعا چل نه دی دعا جهان سردار چې څومره خیر غوښتي دی الله ټول مونږ ته نصیب کړي او چې د کم شر نه پناه غوښتي را اې مونږ ته پناه را نصیب کړي موږ دې رو متي الله مولوی سیم امداد وکړه الله د حالات کاروبار حالات من سبا دا سری څنګه چې مخکیو الله کاروبار او دروازې په خیر کولو کې د دې بدلی په دنیا او آخرت کې ور نصیب کړي او څومره مزدور کې الله په فضل کې وتا شولې دي یا مخکې را دي الله توفیق ورکړي او دا مدرسه آباد کې چې بیا موږ راځو چې کلی او چمن وي کلی اب مدرسه وي دا زم ډیر کلی دي مال ډیر خبر راکو خو دې خلکو ته الله ډیر تکلیف دي دوی ډیر جزای خیر ور نصیب کړي او دې مدرسې متبادل یا الله انتظام وکړي څومره مدارس دي څومره مساجد دي مراکز دي خاګانی سنگرونه دي الله ته حفاظت وکړي ضرورت د خپل له خدانونو پوره کړي او څومره خلک ای سره خپل پکې لګیا دي امدادونه کوي دای په کورونو کې په مالونو کې په علم کې مال کې اولاد او بچو کې برکت واچي الله څومره خلک مدرسو ته درانو پوره الله ته عزت من کې امداد وسره کوي په علم مال کې برکت واچي د عالمانو د قاری صاحب د شاګردانو قدر کوي الله ته قدر من کې خپل بچو خوشاله کې بچي خپل قاریان عالمان او مفتیان کې او الله موږ ټول د اولاد د فتنې نه ساتي د اولاد د غم درد نه ساتي او د اولاد د نافرمانی نه ساتي الله موږ ټول خپل بچو باندې ډېر خوشاله کې زموږ بچي د لپاره باقیات او صالحات وګرځي او موږ د خپل مشران د لپاره باقیات او صالحات وګرځي الله دعا کوم ډېر لسغواړي خو خدایا د دعا چل نه را دي او هیڅ پته لګي دعا به زموږ قبلي یو کنه الله زه ډېر ګناګار یم خدا خپل واړه توتیان ماشومان قاریان ناس دي خدای حافظان بم پکې او سم ماشومان دي خدای په سره په
پټ کړي او پاک خلوص تا کلام وي دا نور عالمان او قاریان دي راس پنګری معذور الناس دي الله دې په واسطه زموږ د فریاد ووري زموږ د دعا قبول کړي الله چې زما په وجه نه قبل خدای ته توبه وباسم په دې ماشومان او دې نوجوانانو په واسطه قبول کړي اے فریاد رزاد زموږ فریاد ووري او زموږ دعا قبول کړي رسول الله مبارک چې څومره خیر وخت الله په جوړو کې مراواچي رسول الله مبارک او نیکانو خلق څومره شر نه پناه وخت را ایټول لم د پناه را نصیب کی الله خپل کرم او فضل زموږ د فریاد ووري وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا رب